دغه روډ نه به تاسو ته اندازه شوي چې دغه روډ دلته چې کوم سکولونه دي دوی ته راغلی، دلته په داسنګ کې جمرود سټیډیم ته راغلی، بیا د هغې نه اخوا چې کوم دی خرقي آباد نور علاقو ته تللی. اوس چې زما د پروګرام کوم مقصد دی، د کوم مقصد لپاره چې زه پروګرام کوم، دا دلته چې کوم د جنکو سکول دی او د جنکو کالج د دوی لپاره یې کوم. بل ورځ یو ملګري سره ملاو شول هم په یو دفتر کې ناسته پاسته، مو هغې راته وویل چې کوم کوکي خیل ته د هیڅ قسمه فنډ ضرورت نشته، که چیرې دغلته چې دا کوم غټ خاندانونه دي دغو صرف په صحیح طریقې سره زکات وباسي که نه، نو هم پرې د ټول کوم کوکي خیل مسالې حل کېږي. بیا هلته نه چېرته اقرار احمد ته ضرورت شته چې مایک راواخلي، نه بل چا ته ضرورت شته، نه بل چا ته ضرورت شته. که چیرې دغه زکات یا د دغو فیملو په صحیح طریقې سره ولګېږي، بیا ماته هېڅ ضرورت نشته چې زه د غریب په کور کې مایک راواخلم، بیا ماته هېڅ ضرورت نشته چې زه په روډ باندې پروګرام راواخلم، بیا ماته هېڅ قسمه ضرورت نشته چې زه د اوبو لپاره چېرته پروګرام وکړم. خو شرط ده که چیرې دغه فیملي په صحیح طریقې سره دلته زکات ډسټریبیوټ کړي. ملګرو، په کوم کوکي خیل کې جنکې اکثر تعلیم نه محرومه دي، او د تعلیم نه محرومه څه دي چې په کلیو کې کوم سکولونه دي هغه صرف د 5م سټنډرډ پورې دي. د 5م نه بره چې کوم سټنډرډ وي هغې دپاره زیاتره ماشومان دلته د جمرود بازار کې چې کوم سکولونه دي دوی ته راځي، ځکه چې دا سکولونه های دي. اوس ملګرو خبره دغه ده چې ډېرې زیاتې جنکې هغه دلته دې لاره باندې پیدل سي، دلته ورته مختلف قسمه هلکان ودرېږي، دلته څنګ کې چې کوم دی ورته ډبو اډه ده، نو ډېرې زیاتې ماشومان چې کوم دی پلاران یا وروڼه یې کېنوي، ځکه چې هغوی ول دا اجازت نه ورکوي چې د بازار په لاره باندې دی هغوی کالج ته یا سکول ته لاړ شي. ډېرې زیاتې داسې ماشومان شته چې هغې پلار یا دیاړي کوي یا مزدوري کوي، غریبان دي، نو هغه ماشومان لا خو په دې لاره باندې پیدل راځي او لا چې کوم دی سبق نه وایي هغه په کورونو باندې کېناستلي. اوس دغه درې فیملې یا دغه دوی فیملي یا چې څومره هم خاندانونه دي، اوس دغه فیملي کومې چې غټې فیملي دي، که چیرې دغه ټول کوم کوکي خیل کې یا په بالخصوص په جمرود کې 2 یا 3 دغسې بسونه وکړل چې هغه د زنانو دپاره وي او هغه هغوی سپورټ کړي او هغه د څخې پول نه ونیسه تر د جمرود بازاره پورې چې څومره هم علاقې او خلک دي د هغوی نه ماشومان راولي دې سکول ته، نو زه به ووایم چې دغو خاندانونو پې هېڅ هم لاړ نه شي. یقین وکړه ملګرو، د دې سره به زموږ د ماشومانو تعلیمي معیار ډېر زیات ښه شي. که چیرې دغو لپاره د شي بندوبست وکړی شي، که چیرې دغو لپاره د بسونو بندوبست وکړی شي، او دغه چې کومې غټې فیملي دي دی یې وله وکړي، ځکه چې ما ته پته ده که ډېر زیات اخراجات پرې راشي دغو کمباین فیملو باندې چې کوم دی که نه 10 لکه یا 15 لکه روپۍ زه ووایم چې دغو فیملو ته هېڅ شی هم نه دی. بهرحال دغه پروګرام موږ د دوی لپاره وکړلو چې دغه کومې فیملي دي دغو ته دغه شی په نښه کړو چې که چیرې دغو ماشومانو لپاره دو دغه شیپونو بندوبست وکړو، نو یو خو په دغه وي چې په دغه لاره باندې وي دو پیدل راتلو نه چې کوم دی که نه بچ شي، بل هغه ماشومانې کومې ماشومانې چې د شیپ په وجه باندې سبق نه وایي، سکولونه پرې نشي ویلی، نو هغه ماشومانو ته به هم یو موقع میلاو شي چې هغه خپل تعلیمي معیار جاري وساتي. ډېره زیاته مننه ملګرو.